کوم انسان چې د سحری منځ نه کوي په صحت باندې تندرست دی خو د سحری منځ نه کوي، رب ذوالجلال دغه انسان ته، دغه کور ته، دغه دیرې ته، په کومه دیره او کور کې چې مومن مسلمان د سحری منځ نه کوي، رب ذوالجلال ورته درې آفتونه متوجه کوي. اول نمبر په دغه انسان باندې به محتاجی راځي، فقر به پې راځي، مسکینی به پې راځي، یو ورځ به د بلې ورځې نه زیات محتاج وي، زیات به فقیر وي، زیات به مسکین وي، د پیسو درک به ورسره نه لګي، هر یو کار کې به بل چاته محتاج وي. ولې؟ ځکه دا انسان د سحری منځ نه کوي. کوم انسان چې د سحری منځ نه کوي، رب ذوالجلال دک انسان ته دویم آفت متوجه کوي چې په دغه کور کې با، په دغه دیره کې با، په دغه اجره کې با چې څوک د سحری منځ نه کوي، دغه کور دغه اجره کې به جنگ جګړې وي، بې اتفاقي به وي، ځکه به جنگ جګړې وي، ځکه به بې اتفاقي وي. دا ولې؟ ځکه چې په دغه ځای کې څوک د سحری منځ نه کوي. دریم نمبر، کوم انسان چې د سحری منځ نه کوي نو دغه انسان نه به دا ایمان لږ لږ ختمیږي، آن تر دې چې دا انسان د سحری منځ نه کوي تر دې پورې دی به مکمل دا ایمان به د ده نه ختم شي او سلب بشي، آخر کې به دا انسان بی ایمانه پاتې شي. ولې؟ ځکه چې دا انسان د سحری منځ نه کوي. او حدیث پاک کې راځي، د دوانو جانو سردار فرمایي کوم انسان چې د سحری منځ نه کوي دغه انسان زنکدن به سخت وي. حضور مبارک فرمایي کوم انسان چې د سحری منځ نه کوي نو دغه انسان ته په قبر کې دردناک عذاب ملاويږي. ولې؟ ځکه دې د سحری منځ نه کوي، ځکه زنکدن سخت دی، ځکه دې د سحری منځ نه کوي، ځکه ورته قبر کې عذاب ملاويږي. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو 15 وخته منځګزار جوړ کړي. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو ته د سحری منځ په جمع ادا کولو سره توفیق را نصیب کړي.